یو څو ورځو داسې د منظور پښتین د امن جرګې حوالې سره ډیر بد خبرونه را روان دي. یو څو ورځې مخکې هم په دغه جرګه باندې شیلنګ شوی چې پرون په یو ځل بیا ډیر باري شیلنګ شوی دی چې پکې ډیر کسان شهیدان شوي هم دي او ډیر باري تعداد کې کسان پکې زخمیان شوي هم دي. د دې حوالې سره د پی ټی آی چې کوم لیډرشپ دی هغه هم پیغام جاری کړی دی په شدید الفاظو کې دغه شیلنګ او دغه پښتنو سره د ظلم باندې مذمت کړی دی. بیرسټر ګوهر ته منظور پښتین یو خط هم لیکلی دی. په دغه خط کې منظور پښتین بیرسټر ګوهر تصر لیکلی دی. په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. د پی ټی آی وکیل سلمان اکرم راجا هم منظور پښتین ته یو ډیر غټ آفر ورکړی دی. په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. بل په کې پی کې چې کوم د امن د جرګې سره کوم ظلم روان دی نو ډیر پښتانه وایي چې دا په د پی ټی آی حکومت کوي. مطلب دا اختیارات پی ټی آی سره شته که نه، دا اختیارات د صوبایي حکومت سره شته که نه، په دې باندې هم تفصیلا خبره کوو. نو ویډیو کې ډیر اهم خبرې، ډیر اهم اپډیټس د پی ټی ایم حوالې سره تاسو سره شریک کوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. په 11 اکتوبر د پښتنو د امن جرګه ده، د هغې حوالې سره ډیر بد خبرونه راغلي دي. په دغه جرګه شیلنګ او کریک ډاون شروع دی. دا کریک ډاون صرف د یو مقصد دپاره روان دی چې په کې پی کې کوم د پی ټی آی حکومت دی هغه حکومت یو قسم لا بدنامول دی. څنګه بدنامول دا سره ډیټیل سره د ویډیو اینډ کې شریکوم. خو چې کوم غټ اپډیټس دي د امن جرګې حوالې سره نو په هغې باندې خبره کوو. د امن جرګه چې په کوم مقام باندې ده په هغه میدان باندې پرون باري مشیندرو سره کندې هم شوي دي. یو څو ورځې مخکې هم په دی باندې شیلنګ شوی او پرون په بیا ډیر باري تعداد کې فایرنګ هم شوی دی او شیلنګ په هم کیږي. ډیر کسان پکې شهیدان شوي هم دي او زخمیانو تعداد پکې هم ډیر زیات دی. د پی ټی آی لیډرشپ چې کوم دی په دې باندې کلو الفاظو کې مذمت کړی دی. د پی ټی آی لیډرشپ ویلي دي چې مونږه په مونږ باندې خپل ظلم کیږي نو مونږ به څنګه پښتنو سره ظلم کوو یا مونږ څنګه پی ټی ایم سره ظلم کوو. عمر ایوب ویلي دي چې زه د پی ټی ایم سره کوم ظلم کیږي په دې باندې سخت خلاف یم او د دې شدید الفاظو کې مذمت کوم او د دې هر څه شاله چې کوم دی وفاقي حکومت دی، محسن نقوي دی، آی جی خیبر پښتونخوا دی او چیف سیکرټري چیف سیکرټري کې پی کې چې کوم دی وایي دی دا مطلب عمر ایوب دا خبره کړې چې دا ټول هر سره دی په وینا باندې کیږي. اوس وفاقي حکومت سره خو د صوبایي حکومت د پی ټی آی حکومت سره کار شته نه او نه د هغه د پی ټی آی د حکومت مني. بل چې کومه خبره پکې شوې ده آی جی خیبر پښتونخوا یاد کړی دی او چیف سیکرټري یاد کړی دی. نو دا دوه داسې کسان دي چې دای د صوبایي حکومت محتاج نه دي. مطلب د دای ترانسفر کول یا د عہدونه لري کول دا صوبایي حکومت نشي کولی. د دې اختیارات صرف وفاق سره دي او د وفاق حکومت د چارې د پیپل پارټي او د مسلم لیگ نون حکومت دی. نو مطلب پی ټی آی کو هم غواړي نو هغه څه نشي کولی. لکه دې ځکه زه د پی ټی آی سایډ نه اخلم چې کوم ریالټي ده کوم حقیقت ته هغه ستاسو مخې له کېښی شم. خو بیا هم الیمین ګنډاپور له پکار دي چې هغه دې وفاق له ووایي چې څه کوئ تاسو زما په صوبه کې ولې دا پښتانه زما خلاف راوچتوئ. لکه الیمین ګنډاپور له پکار دی چې ایٹ لیسٹ شدید الفاظو کې وفاق حکومت له خط ولیکي یا شدید الفاظو کې وفاق حکومت له ووایي چې زما صوبه کې داسې تاسو مه کوئ چې زما خپل عوام زما خلاف تاسو راوچتوئ. نو دا د پی ټی ایم اپډیټس دي. بل د پی ټی ایم چې کوم دا خو مې د کلیر کړه چې د دواړو ترانسفر چې کوم دی هغه پی ټی آی نشي کولی. د پی ټی آی چې کوم وکیل دی سلمان اکرم راجا هغه منظور پښتین ته آفر ورکړی دی چې په پی ټی ایم باندې وفاق حکومت مطلب مسلم لیگ نون او پیپل پارټي په چې کوم بین لګولې پابندۍ پې لګولې نو د عمران خان وکیل سلمان اکرم راجا منظور پښتین ته د آفر ورکړی چې تاسو په دې باندې د وفاق حکومت خلاف تاسو های کورټ ته لاړ شئ او دا په چیلنج کوي دا فیصله او د ستاسو وکالت ته زه تیار یم په دې کیس کې. مطلب ستاسو وکالت زه کومه خو چې په تاسو باندې دا کومه پابندي لګېدلې ده تاسو په پارټۍ باندې یا تاسو په دې احتجاج باندې تاسو په دې جرګه باندې نو تاسو لاړ شئ های کورټ له سپریم کورټ له د ستاسو کیس زه لړاوم. دا ول سلمان اکرم راجا ویلي دي. خو منظور پښتین د پی ټی آی چیرمن بیرسټر ګوهر ته خط لیکلی دی. په دې خط کې منظور پښتین چیرمن بیرسټر ګوهر ته دعوت ورکړی دی چې د پښتنو کومه جرګه ده هغې کې تاسو په 11 اکتوبر باندې شرکت وکړئ. ټول پی ټی آی لیډرشپ ته شرکت وکړي او منظور پښتین دا هم ویلي دي چې زه خپله ستاسو کور ته دعوت ته درتلم خو زما مصروفیات ډېر زیات دي په دې وجه دا خط تاسو ته لیکم او موږ چې څه هم کوو په دغه جرګه کې د امن د جرګه کې موږ به هغه د آئین او د قانون مطابق کوو. هغه به موږ د آئین او د قانون په دایره کې کوو. موږ به د آئین او د قانون خلاف نه ځو. خو بیا هم که تاسو وګورئ نو په دغه جرګه باندې شدید شیلنګ کیږي، شدید ډېر پښتانه پکې زخمیان، ډېر پښتانه چې کوم دي پکې شهیدان شوي هم دي. نو تر اوسه پورې د منظور پښتین چې کوم اپډیټس هم در سره شریک کړل. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه جی. والسلام.